بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مسلمانانو، نن تاسو ته په مونځ کې ډک او تش رکعتونه ښودم چې آیا تش او ډک رکعت څنګه وي او څه طریقې سره کول شي او د هغې پهچان څه ده چې تش او ډک موږ ورته وایو. تش رکعت هغه یو دی چې هغه صرف سورت فاتحه ووایي او هغې سره څه صورت میلاو نه کړي، نو دې ته تش رکعت وایي. ډک رکعت دغه ته وایي چې سورت فاتحه هم ووایي او هغې سره یو صورت میلاو کړي، نو دا د ډک رکعت. دغه رقم په ورځ کې 5 مونځونه یې 5. د 5 مونځونو کې اول مونځ چې کوم ده هغه د سهار مونځ ده. نو سهار 4 رکعته دي. اولنۍ 2 رکعته سنت دي. اولنۍ 2 رکعته سنت دواړه ډک دي. بیا پسې 2 فرض دي، نو هغه فرض هم دواړه ډک دي. بیا پسې ماسپښین مونځ ده، نو هغه 10 رکعتې 10. اول 4 رکعته سنت دي، 4 واړه ډک دي. بیا پسې 4 فرض دي، فرض نه هغه 2 پکې ډک دي او 2 تش دي. نو بیا هغې نه بعد بیا 2 سنت دي، هغه دواړه ډک دي. دغه شانتې مازدیګر مونځ دی، مازدیګر 4 رکعته دي، 4 نو 4 فرض دي، 4 کې 2 ډک دي او 2 تش دي. دغه شانتې ماښام مونځ دی، نو ماښام مونځ کې 5 رکعته دي. نو 5 رکعتو کې اولني 3 رکعته فرض دي، په فرضو کې اولني 2 رکعته ډک دي، یو تش دی. بیا پسې سنت 2 رکعته دي، نو هغه دواړه ډک دي. دغه شانتې ماسخوتن 9 دي. 9 رکعتو کې اول 4 رکعته دي، 4 کې 2 ډک دي او 2 تش دي. دغه رقم 2 رکعته سنت دي، سنت نو دواړه ډک دي. بیا پسې 3 وتر دي، نو 3 واړه ډک دي. نو انشاءالله اسانې طریقې سره ما تاسو ته د مونځ او د رکعتونو طریقه وښودله. الله دې وکړي چې مونږ او تاسو زده یې کړو او په دغه طریقې سره مونځ وکړو. نو الله دې عمل وکړي.